सूरत الروم आयत नंबर 1 सलोरम रकू यविश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 10 सूरत الروم मक्कियतुन वहिय सित्तून आयतन व सित्तु रुकुआतिन। दा सूरत الروم दे और په मक्का मुकर्रमा کې نازل شوی دی وहिय सित्तून आयतन और په دې کې شپږ آیاتونه دي و सित्तु रुकुआतिन और په دې کې شپږ رکوګانې دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون صدق الله العظيم. سورة الروم آیات نمبر 1 سلورم رکو یوشتم سپارہ صفحہ نمبر 10. اللہ دې زمونږ استاد دا سورۃ العنکبوت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې دا سورۃ الروم په خیر او عافیت سره پای تکمیل ته او رسول کړي. دا سورۃ الروم د دې شان نزول او دویمه دا چې د سورۃ الروم ته روم ولې ویل کېږي دا مختصرا د دې څه پس منظر دی. اوله دا چې دا سورۃ الروم دا په مکه مکرمه کې نازل شوی دی او د دې پس منظر داسې وو چې کم ټیم کې قرآن مجید چې په کومه زمانہ کې په مکه مکرمه کې نازلېدلو نو په دغه ټیم کې په مکه کې چې کم دی دوه حکومتونه وو. یو چې کم دی د رومیانو وو او دویم چې کم دی د ایرانیانو وو د ایران یو د ایرانیانو حکومت او دویم چې کم دی د رومیانو حکومت و. دا ایرانیان چې کوم دا ټول بت پرست و دی په د بتانو عبادت به کول و او دې کې بعضی چې کم دی آتش پرست وو د نور عبادت به کول و او د دې یو عقیده دا و چې یاره هر خزي سره چې کم دی سړی کوروالی کولی شي داغه خزر مور دا که خور دا که لور دا وسره جایز دی. د دې چې کم دی د پاره دلیل دا و چې د دې د پیدایش مقصد چې کم دی هغه دا دی بس. او د دې په مقابله کې چې کم دی رومیان دا چې کم دی اهلی کتاب او عیسایان و د دې کې چې کم دی سناسم مذهب او دین پکې و. نو نبی له صلوات و سلام او مسلمانانو دی به ملګرتیا چې کم دی د رومیانو به کولا لکه دا اهلی کتاب او عیسایان و او دا ایرانیان چې کوم د دې چې کوم د ملګرتیا په د مکی مکرمه کافرانو بقوله د مکی مکرمه کافرانو بقوله. نبی رسول الله والسلام دا پیشنګوئی کړي وا چې یو ځل بچ کم دی دا رومیان دا بچ کم دی مغلوب کیږي با رومیان با مغلوب کیږي با دینه بچ کم دی خپل ځمکه خپل حکومتونه دا بت نزي دا نبی رسول الله پیشنګوئی کړي وا اوندب بشانت اوشول یو ځل د ایرانیان را پاسېدل او په رومیانو باندې حمله وکړه چې حمله وکړل د دین چې کم دی سلطنت ته نواغستل دین ازمکه واغستل دین حکومتونه واغستل الستن لاړل. بیا نبی له صلوات و سلام دغه پیشنګوئی کړي وا چې سو وخت پس په کم دی د روم خلکو ته واپس د ارس ملاویږي د رومیانو چې دا کم ازمکه لاړله او د دین چې دا کم بادشاہي تللی دا وته واپس یو ځل ملاویږي. دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي و پیشنګوئی و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا یو ځل په بازار کې ودرېدل او دا آیتونه تلاوت کړل الف لام میم غلبت الروم رومیان چې کوم دی دا مغلوب شول فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون او یې فرمایل چې سموده پس بچ کم دی واپس دا رومیان بچ کم دی غالب کیږي پچا باندې په ایرانیانو باندې. دا ابی ابن خلف دا یو کافرو دا را پاسېدلو او بکر صدیق رضی الله عنه ته جواب ورکړی دا تاسو غړي وړي وي بس دا ایرانیان چې کم دی یو ځل په دې غالب شي وي دي دوباره چې کم دی بیا نه مغلوب کیږي. ویره دا د نبی له صلوات و سلام پیشنګوئی دا دی چې کم دی په خپل مینس کې شرط لګولو ابی ابن خلف او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ټیم کې کم دی شرط لګول دا جایز و. اوس چې کم دی بیا روسته چې کم دی دا شرط دا حرام شلو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره شرط لګولو
وی کچرته دا ایرانیان دا مغلوب شول ابی ابن خلف وتی ویل چې زبتا تلس او خان در کوما او کچرته دا مغلوب نشول نو تب چې کم دې ماته لس او خان راکې دا شرط یو لګولو ابو بکر زتران هو چې کم دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلو دا ټول واقع وته بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل وی فی بضع سنین وی دا بضع ټکی چې کم دې وی دا د درو نواله ترنه عدد باندې د دې اطلاق راځي د وی تاسو چې کم دې سونه مود اګدلې دا د الله پیغمبر سلور 15 کال وته ما یاد کړی دي چې سلور یا 15 کالو کې بدا رومیان به واپس په دې ایرانیانو باندې غالب کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل وی دا شرط چې کم دې لک شانتی وګت کې دا مدته لګ شانتی وګد کې نه کال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وته فرمایل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلو ابی ابن خلف دی ویل دا سه چلې وی دا شرط کم دې زمونږ لک شانتی وګد بشي وینه کالو پورې به ان شاء الله دا روم چې کم دې په ایران باندې غالب کیږي او دویم دا شرط کې چې کم دې رادو بدل راغلو نو او خان بم چې کم دې زیاتو زما د طرفه به تعالی چې کم دې سل او خان ملاوي که چرته زما دا شرط پوره نشو او کستا شرط پوره نشو نو تب ما د سل او خان راکې ټیک ته بالکل بیا په دویم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت وکړو مدینه منوره ته چې هجرت وکړو نو په دویم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر واقعا راغله غزوه بدر او په غزوه بدر کې چې کوم دی الله تعالی دا فتح چاته ورکړو مسلمانانو ته او په دغه جنگ کې چې کوم دی دغه رومیانو ته واپس خپل چې کوم دی قلعه فتح شوی وي دی واپس خپل ځمکه فتح کړي وي او دی واپس خپل ځمکه فتح کړي وي الله تعالی چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل پیشنګوئی هغه رښتیا کړی دا او پرون چې کوم دی دوباره دی فتح مونډلې و زکه چې کوم دی د دې صورت روم نوم اګدلې شوی دی دا د هغه مختصر پس منظر و الف لام میم الله ورسوله اعلم بمراده متا ستویلو دا الف لام میم دا حروف مقطعات نه دی او د دې صحیح معنی او مطلب دا د الله تعالی ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معلومه ده خو بیا هم بعض علما کرام د دې خپل معنی راوستي دي وی د الف نه چکم دی الله راضی لام نه چکم دی جبرائیل راضی اور میم نه چکم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی او معنی او مطلب پیدایشي چې دا قران مجید دا کتاب د چا دی دا د الله تعالی دی او دا قران مجید دا بچا وړلو جبرائیل بر او دا قران مجید په بچا نازلولو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو د دې مناسبت سره چې کوم دی د دې حروف دغه معنی ده الف لام میم الله ورسوله اعلم بمراده غلبت الروم مغلوب شل رومیان فی ادنى الارض پډیر نږدې ځمکه کې وهم من بعد غلبهم او دوی په پس مغلوب کېدونه سيغلبون غالب کیږي فی بضع سنین فسو قالو کې لله الامر هم د الله د لپاره اختیار کړي ټول کارونه من قبل وان لدینا ومن بعد او پس لدینا ويومئذ او قد غرزب يفرح المؤمنون خوشاله به مؤمنان بنصر الله فبدد الله تعالی سره ينصر من يشاء او الله رب العزت مدد ورکوي چاته چې غواړي وهو العزيز الرحيم او الله رب العزت غالب او مهربان دی وعد الله او وعد الله رب العزت لا يخلف الله خلاف نكوي الله رب العزت وعده دخل وعدي ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن أكثر خلق نكوي يعلمون ظاهرا بيجن اختار حالت من الحياة الدنيا دجوان الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ودوي داخلتنا بخبر لي أولم يتفكروا في أنفسهم نكوي غور دي بخبل زرنك ما خلق الله السماوات والأرض
چې ندي پیدا کړی الله رب العزت اسمانونه او ځمکه وما بينهما او سجد دي دوانو پمینس کړي الا بالحق فدرست بالسرا واجل مسمى او یو وقت مقرر دبارا وان كثيرا من الناس او بشک ډیر لخلقنا بلقاء ربهم الكافرون د ملاقات د خپل درب نه منکر دي اولم يسيروا في الارض ايدنا وګرځید البزمکه کې فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ادوی اولیدلی څنګه شو انجام دا خلکو چې لدوی نه وړاندې وو كانوا اشد منهم قوه هغه ډیر زیات لدوی نه په طاقت کې واثار الارض وهغوی اړول ازمکه وعمروها او دای آباد کړي وا اکثر مما زیات الذين چې عمروها دوی آباد کړي وا وجاءتهم رسلهم بالبينات وراغلی دوی ته د دوی پیغمبران په واضح دلیلونو سره فما كان الله ليظلمهم فسنو الله رب العزت داسې چې ظلم کوي په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و په دې کې چې په خپل ځانونو باندې ظلم کولو واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين